الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وحده لا شريك له. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام او د دې لوی اجتماع حاضرین و مسلمانانو رونو، د شب قدر په خوره په دومره لوی عظیم کانفرنس د ختم نبوت په نوم باندې چې منعقد شوی دی او ډېر لوی علماء کرام پکې راغلي دي او راځي هم. په دغه عظیمه اجتماع په انعقاد باندې د شب قدر ټول اولس ته، علماء کرامو ته او د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت اراکینو ته، مرګرو ته، کارکنانو ته، او بالخصوص د شب قدر د تحفظ ختم نبوت چې کم امیر دی گرامی قدر محترم رور جناب حضرت مولانا میاں صاحب ایاز احمد حقانی صاحب زید مجدهم او محترم رور جناب حضرت مولانا عبدالمعبود صاحب دامت مکارمهم، ټول انتظامیه ته خراج تحسین پیش کوم او د دې لوی اجتماع په انعقاد مبارکباد ورکوم. او دا یو عظیمه اجتماع ده چې تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عظیم صفت سره دی. نو تاسو ټولو ته حسنا للتفاول دا مبارکباد در کوم چې ستاسو د اجتماع او ناست خپل دربار کې قبول ده که خیر انشاءالله. زمانونو ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې یو صفت دی. د حضور پاک ډېر صفتونه دي. رسول الله مبارک نبیو، نور انبیاء مشتا تیر شوی دي د رسول الله مبارک نه مخکې. رسول الله مبارک رسولو د حضور پاک نه مخکې نورم رسولان تیر شوی دي. معلم د امتو دا صفت د نورو پیغمبرانو مو، داعیو دا صفت د نورو پیغمبرانو مو، لیکن د رسول الله مبارک یو دا صفت چې د چام نشتا، ادا چې پیغمبر مبارک خاتم النبیین والمرسلین دی. دا صفت نه د آدم علیه السلام دی، نه د عیسی علیه السلام دی، نه د ابراهیم علیه السلام دی، نه د موسی علیه السلام دی. د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر. د پیغمبرانو سلسله ختمه ده په او زمانونو د دې صفت تعلق ور د عقیده سره دی. زمونږ داسې بعضې مسائل دي چې د هغې د عقیدې سره تعلق نه، د غوره ناغوره مسئلې، د جواز او عدم جواز مسئلې. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک دی چې په مانځه کې به
پلومبی تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کے لاس پورته کې بیا باندې کې امام شافعی احمد وغیرہ وی چې نه رکوع لازم لاس پورته کو چې پورته کېږي د رکوع نام لاس پورته کا اوس کتا د امام صاحب د مذهب یو کس د شافعی صاحب په مذهب عمل وکړو موږ ته کافر او گمراه نه شوې او کله شافعی صاحب مذهب والا د امام صاحب په مذهب عمل وکړو هغه ته گمراه او کافر نه وای لیکن د ختم نبوت مسله که یو سړی په دې کې معمولی غوندې مخواده خوکړل د ایمان نه خلاص دی د دې تعلق د ایمانیات سره دی د دې تعلق د عقیده سره دی حتی زمو علما لیکي که چا د چانه تاسو کچیرا دا پیغمبر مبارک واقعي اخیری پیغمبر دی وې د شک د په عقیده کې د ایمان نه خلاص دی یو سړی چانه تاسو کې چې دا خدای پاک واقعي او دی الکه دا چې دی دا تاسو کې خوشکه دی په عقیده کې دا مسلمان نشي پاتې کېږي دا پیغمبر واقعي د خدای پیغمبر دی دا خوشک شو شکی سړی په عقیده کې مسلمان نشي پاتې کېږي نو چې دی دا وای چې دا پیغمبر واقعي اخیری پیغمبر دی تاسو تاسو کوم نو ستاسو په عقیده کې شک دی او په عقیده کې چې چا معمولی غوندم شک راشي ایمان ختميږي جوړ کېږي خبره د عقیده سره ورو تعلق لري دا صفت دی چې دا به موږ منو اذعان کیفیت والا چې دا غینه مضبوط یقین بل نشتا دا به دومره کلک عقیده استا چې دا به په تشکیک ته مشکک بالکل نه ځایږي و اختبر فرق به پکې نه راځي او که پکې راغی د ایمان نه خلاص شي د قران شریف د سلو نه زیات آیتونه بلکہ بعض علماء 200 پورے تقریبا شمیرے لیدي او د رسول الله مبارک د 300 نه زیات احادیث عبارتن اشارتن دلالتن اقتضاءن د دې خبر دلالت ورکي چې حضور پاک اخیری پیغمبر دی بل نشته اخیری رسول دی داغه نه پس بل رسول نشته الله قرآن شریف کې اعلان کړی الیوم اکملت لکم دینکم ساسو دین ما مکمل کړ دا د رسول الله مبارک د وفات ندری میاشتې مخکې د اعلان شوی دی د حجۃ الوداع کې د اعلان شوی دی د عرفې ورځ ده د جمعې ورځ ده او د دې نه پس د ذی الحجې میاشت محرم صفر ربیع الاول درې میاشتې پس تقریبا یو ورځ د مکه مبیش رسول الله مبارک د دنیا نه تللی تو خیره اعلان دی ما ستاسو دین ستاسو لپاره مکمل کا او خپل پرځونه مې در باندې پوره کړه نو مې اسلام شستا د دین نو چې دین مکمل شو د پیغمبر څه ضرورت پیغمبر خدای لره دي چې خلقو ته د الله د طرف نه دین راوالي او خلقو ته ورکی دین خو مکمل دی او خدمت بسود کوي حضور پاک وي د ما وارثان چې علماء کرام خبره مکه ویل خدمت به علماء کوي خلقو ته برسي د پیغمبر خلفا به خدمت کوي خلقو ته برسي خدمت به د پیغمبر وارثان کوي خلقو ته برسي د دې عقیدې تحفظ به علماء کوي د دې عقیدې خورول به علماء کوي د پیغمبر وروړي شوی دین به عالمان رسي په علماء او په خلفا او صرف د دین رسول دي نور دین مکمل دي دین کې زیاتې کمی نشي کېږي الیوم اکملت لکم دینکم مکمل شو د پیغمبر ضرورت څه شو پیغمبر خدای لرا دي چې د خدای نه دین راوالي مونږ ته ورسي الله وی مکمل دی د بل پیغمبر څه ضرورت دی انا آخر الانبیاء حضور پاک فرمای ز پټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر بس او بیا تاکیدن سوی و مسجد آخر المساجد زما جمعات مسجد نبوی اخیری اغا جمعات تجرا پیغمبر پلاس جوڑ دے بل جمعات پر دینا پس دا پیغمبر پلاس تا جوڑے گی پیغمبر نشتا بل نو جمعات با دا پیغمبر پلاس تا جوڑ شی اغا جمعات چه پیغمبر پاک کار کرده دے اغا اخیری مسجد نبوی دے اغا نا پس بل جمعات دا سے نہ جوڑے گی چه پیغمبر پاک خدمت پیغمبر شتا دینا بل دمارونو ذہن کے بدا خبر واچوے او الحمدللہ من خوش قسمت خلق کہ من پدے عقیدہ باندې قائم یو انشاءاللہ العزیز ټول وای الحمدللہ شوق سره مان لاندې مرګري وای الحمدللہ
دا زمونږ عقیده ده، په دې مونږ قایل یو او انشاءالله الله نه امید لرو چې دا عقیده به مونږ د محشر میدان کې د رسول الله مبارک خواله رسو که خیر انشاءالله. او چې څوک د دې عقیدې خدمت کوي دا چا خپله کړې ده دا عقیده ماشاءالله کامیاب او کامران دی د خدای په نس. هغه د لوی سعادت وړ دی د خدای په نس. او چې چا هم د دې عقیدې دپاره محنت کړی دی او خدمت کړی دی نو خو هغه خوش قسمت د قوم یو چې دا عقیده د ختم نبوت نه زمونږ په ملک کې په آیین کې تحفظ حاصل دی. بعضې خلک به دا چغې درته وایي د مولیانو څه کړی په ژبو باندې عامه خبره روانه ده د مولا څه کړي دي دا مولا مونږ له څه کړي دي. زه کله داسې پریشانه شم چې خدای د دې خلکو د دې څه کړي نه څه مقصد دی مولا څه کړي دي. مونږ له خو یې ټیپر په پټي کې ونه کرل مونږ له خو یې باټینګن ونه کرل ای مولا څه کړي وای های خدایا مولا دا کړي دي چې دا دونه خلک یې د ختم نبوت په عقیده را جمع کړي دي. مولا څه کړي دي مولا درته مدرسې جوړې کړې دي ستا بچو ته قرآن ښایي. مولا څه کړي دي مولا درته عقیده ښایي. مولا څه کړي دي مولا ستا بچو ته د پیغمبر سنت ښایي. نه پوهېږم چې دا خلک وایي مولا څه کړي دي په دې ټکي اوسه پورې پوه نه شم چې د دې څه کړي څه معنا ده تا څه کړي دي. او خیرات بغیر د کرپشن نه بغیر د ډاکې نه بغیر د دوکې نه تا خو پین پرې نه ښودل پکې د اوبه واچول تا خو مسالم پرې نه ښوده ګډون دې پکې وکړه تا ته کم کارواله شوی دی او تا سر ته رسولی دی ما ته وښایه یو کار دې سر ته نه دی رسولی مړه او په مولا اعتراض کوي مولا څه کړي دي. مولا تا نه د پیغمبر وارث جوړ کړی دی. مولا ستا بچو ته د پیغمبر مبارک عقیده ښودلې ده. مولا تا ته ګیره د پیغمبر ښودلې ده. مولا ستا بچي ته پټکې د پیغمبر په سر کړی دی. مولا تا ته عقیده او عمل او اخلاق د رسول الله مبارک ښودلې دي. مولا څه کړي دي تا څه توره وکړله په مولا اعتراض کوي. مولا دا کړي دي واوره چې نن په پاکستان کې قادیانې ځان ته د آیین او د دستور په بنیاد مسلمان نشي ویلی. دا مفتی محمود کړي دي. بعض خلک وایي د مولیانو ما هیڅ ضرورت نشته. ماله چې مفتی محمود رحمت الله علیه کوم کار کړی دی چې نن دلته قادیاني مسلمان نشي ویلی. نن خپل عبادت خانه چې پکې دوی هغه باطل عبادت کوي هغې ته مسجد نشي ویلی. نن د مسلمان په حیثیت په الیکشن کې شرکت نشي کولی. دا اقلیت په بنیاد وکړي. ماله چې مفتی محمود او د هغه ملګرو دا کومه کارنامه کړې ده په خدای قسم چې زما بچي نوسي به تر قیامته پورې شکر ادا نه کوي. مولا څه کړي ډاکټر صاحب خبره کوله ډاکټر شیر علي شاه صاحب وی کله چې د ختم نبوت کم بل و هغه پاس شو او اسمبلی قادیانی کافر وګرځاو چې قادیانی بدن ته مسلمان نه وای او د قادیانی پیروکار به بدن ته مسلمان نه وای. آیین کې ترمیم وشو فیصله وشوه. مفتی صاحب راغی مدینه شریفې ته ویل په هغه ورځو کې مدینه منوره کې چې مدینه شریفې ته راغی مونږ یې زبردست استقبال وکړو. ټوله دنیا کې جشن و صاحب مسلمانانو ټوپونه وال د خوشحالی نه یو جشن دی چې پاکستان کې د پاکستان اولس او مسلمان د پیغمبر شمله وګټله. د پیغمبر شمله اوچته کړه. د پیغمبر ناموس یې وګټه. لوی جنگ و قادیانی
سره مقابله وشو مناظره او ډیبیټ په اسمبلی کې د سپیکر په مخ کې وشو او مسلمان وګټل سرخیل مفتی محمود رحمت الله علیه مونږ له استقبال یو کړو ډېر زیات د طالبان د یونیورسيټي خوشاله چې مفتی صاحب راغی لار په باب السلام وردن نشو چې د نبی علیہ السلام مبارک سلام کو حضور پاک ته ودرېد او خپل درود سلام یې پیش کړ بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ودرېد خپل سلام یې پیش کړ بیا یو قدم مخکې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ودرېد خپل سلام یې پیش کړ بیا بار ووت چې ووت مونږ ورسره یو واپس راغی په ابو السلام ورځي مونږ وی حضرت تاسو خو سلام وکړ اوس راځئ مونږ سره لاړ شئ چې لږ دمه شئ نو بیا به راشئ وی نه اخو ما خپل مسنون سلام د دواړو جهانو مبارک سردار ته پیش کړ او ما خپل سلام د رسول الله مبارک مرګرو ته ابوبکر او عمر ته پیش کړل اوس چې کوم مقصد لراغلی مغیله ورځو خدای څه مقصد دی حضور پاک ته خو چې مخامخ خلق قدرېږي دغه مقصد دی چې ورته وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الله صفتونه کوي او سلام اچوي مقصد خو پوره شو کنه چې مفتی صاحب څه مقصد لري مونږ بیا ورسره شو چې ورلو حضرت مفتی صاحب د دواړو جهانو مبارک سردار ته مخامخ ودرېد په چغو چغو په ژړا شو سلګو سره جاړي خدای سره راغی مفتی صاحب یو ځل سلام چې دوباره سره راغی چې مقصد لازم په سلګو سلګو جاړي 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 او په هغه جړا کې سوی د الله رسوله د تعالی دل راغلی چې د پاکستان د مسلمان د طرف نه تعالی مبارکباد درکړم نعره تکبیر نعره تکبیر سیدی سیدی مفتی مفتی سیدی 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 مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود د الله رسوله د پاکستان د مسلمان نه مبارکباد قبول کا د پاکستان مسلمان ستا شمله جګه کړو چته کړه ښکته نه کړله د پاکستان مسلمان ستا شمله په دنیا کې وزلوله او ستا دشمن چې ستا د عقیدې اول نمبر دشمن دی مرزا غلام احمد قادیانی هغه ته په آیین کې د کافر لقب ملو شو مبارک د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه حضرت مفتی صاحب رسول الله مبارک ته مبارکباد پیش کړی دی د ختم نبوت په دی بل رښتیا وایي دا کار بل څه کولی شي ماله دې نه ټرانسفارمر لګوي نه دې ماله سړک جوړوي نه دې ماله سکول جوړوي زما د پیغمبر شمله چې ورته کړې ده او زما د پیغمبر ناموس ته تحفظ ورکړی دی او زما په پیغمبر په جامه چې چا خټې مګلې وي هغه داغ لرې کا د مفتی صاحب دغه کارنامه زما دپاره قابل قبول مولیانو څه کړي دي ته څه خبرې چې نن د دغه عقیدې خلاف خلک لګیا دی او کوشش کوي چې دا مونږ ختم کړو دا ختم کړو نن برطانیه من خطه ده نن امریکا من خطه ده نن اغیار من خطه دي او د پاکستان په هر وزیر اعظم او صدر دباو ده کې د آیین کې ترمیم وکړه دفعه ختمه کا ستا په سابقه حکومت هم دباو دا دفعه ختمه کا دا قادیانی واپس مسلمان کا په آیین کې د قادیانی پیروکار بیا مسلمان کا قادیانی له تحفظ ورکه جماعتونه دي ځان له جوړای قادیانی له تحفظ ورکه دي ځان ته مسلمان وای او دې وای ځان ته مسلمان دا کوشش شروع لیکن زورت سویم فارام کینا د ختم نبوت دا دفعه مچېړه هغه حکمران ته خو بسترب گول شو پستر شو زرو کېږه خو بل حکمران تم ویم چې د ختم نبوت
په دستور او په آیین کې دا دفعه به نه چیړې نه به چیړې یعنې قسم په خدای که پاکستان کې به د قبر ځای پیدا نه دا د علماء دیوبند بچي تر څو په مخ د ځمکه موجودي دا د مفتی محمود بچي چې تر څو په مخ د ځمکه موجودي او دا د مفتی محمود بچي پیلی پګړی والا مولانا فضل الرحمن چې تر څو موجود ستا پلارم په دې کې ترمیم نشي کولی تکبیر نعرہ تکبیر امیر شریعت حضرت مولانا فضل الرحمن کله به دباونه کول دا چل وکړو دا چل وکړو وینې به توی شي ګورې لوی انقلاب به راشي ګورې لارو کوڅو کې وینې به توی شي موږ مه یاروه ته به کفن پسې بازار ته ځې موږ کفنونه په سر د پاسه ځان سره ګرځو ته به بازار ته ځې موږ د سر باندې کفن ګرځو او ته به یې دا یوه سینه ده دا یوه سینه نه ده قسم په خدای د پیغمبر په ناموس د دې ټولو مسلمانانو سینې قربان دا عقیده مونږ لرو دا زړه کې لرو دا به قبر کې لرو که خیر انشاءالله او د دې عقیدې سره به د رسول الله مبارک مخامخ ودرېږو انشاءالله او چې چا ختم نبوت له کار کړی دی ایسه په ټولو کې زه اکثر طالبانو ته به مخکې به وایي مې خطرناک دشمن څوک و د پیغمبر چې څوک د پیغمبر د ختم نبوت دشمن دی په د پیغمبر په ختم نبوت ډاکه وردوله یو مثال درکوم وحشي ابن حرب څوک و تاسو ټول به پیژنئ هغه چې حضرت حمزه هغه د لاسه شهید شو حرب چې حضرت حمزه شهید کړ حضرت رسول ظلم شوی سید الشهدا داغه نه سترګې وویستلې شوې غوږونه ته پرې شو شونډې ته پرې شو کوزه ته پرې شو سینه چاک شو اوښلېدله او داغه نه جګر زړه او اینه راویستلې شوه هندې پې چکونه ولګول او داغه اندامونه په امیل کې جوړ کړه هارې ته جوړ کړه او غاړه کې اچولې وګډېده به قسم په خدای حضور پاک دونه خپه و وي زما زړه غواړي زړه چې دا حمزه خخ نه کمه او دې دقسې په دې میدان باندې پروتي او مارغان او حیوانات یې دا غوښې وخوري چې قیامت پر ورځ خلک قبرونو نه پاسي او زما تره د حیواناتو د خېټو نه راوځي ډېر زیات خپه و په حضور پاک ولې تره یې داسې چیر پروت ټوکړې ټوکړې پروت دی مسله شوي ده غوږونه پوزه تې پرې شوي دي انتهایي پریشان و وایي ما خو د کافرانو مړو سره دا زیاتې نه دی کړې دا دوی ولې دونه ظلم او ابو سفیان مخامخ پیغمبر مبارک لا هغه وخت کې لا کافرو چیلنج ورکړه وایي ګورې تاسو ترونه مثلتن مثله به ووینئ ما امر نه دی کړی ولم تسؤني بخپام نیم خرچ شوي دي یو پیغمبر له پیغورم ورکړه هغه وحشي ابن حرب راغی رسول الله مبارک له چا ورته وی استادو ته غږ نه کوي وایي ما خو هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې بچا نه کړی خو ما حمزه مړ کړ او زما د وجې دا ارسو شو کنه نو چې زما ایمان به قبول شي او کنه ما معاف کړي او کنه معاف نه کړي چا ورته وی استازي دي تم استادو کې لاړ شه استادو ته پیغمبر غږ نه کوي طائف نه راغی یہ حضور پاک د سنگ مخامخ شو او چهره بدله شو انت وحشی ته وحشی ما وی او د الله رسول ز وحشی انت قتلت حمزه تا وجل وی بس ما دق له یریدا ما پیغمبر بدا خبر ذکر نه کی او خو یاد ده خبره انت قتلت حمزه لما تر حمزه تا وجل بس کما وی چې نعم او بیا د بيدا او پیغمبر ته مخ په مخ د خبر اقرار دي چې استاد ما وجل دي او کوم چې لا نه دی وجل دروغم دی ومني نه کوم سیز نه یریدم هغه سیز خو پیغمبر ذکر کا ما وی چې ما نه بدا تاسو کوي چې سما تر تا وجل دي یوازې وجل نه دي ورسو سره ظلم شوی
انت قتلت حمزه؟ ما وی چې قد کان من الامر ما بلغک سب تا ته چې خبره څنګه رسیدلې د ټیک رسیدلې اوس ټیک د وجلې رسول الله مبارک سے فرمای اتستطيع ان تغيب وجهك عني دا طاقت تشته چې دا مخلمانه بل خوا کې تا پوزه تا ګورم د خپل تر حمزه پوزه را یادېږي ستا سترګو ته ګورم د هغو ښکلې سترګې یادېږي ستا شونډو ته ګورم د هغو پرې کړې شونډې یادېږي ستا غوږونو ته ګورم د تر پرې کړې غوږونه یادېږي نو دا طاقت لرې چې زمانه چې ته بل خوا لاړ شي الله رسوله دغه خو دویم نمبر خبره ده لرم دا طاقت خو ایمان به قبول شي که نه ما جرم ډېر لوی کړی سنګین جرم مې کړی سید الشهدا سره ظلم مې کړی دی ایمان به قبول شي که نه وی بالکل الاسلام یهدم ما کان قبله ایمان چې دی راوړو ارس ختم خو تا ته ګورم بچې تره یادېږي نو مخ دې بل خوا کرانه نو ښه به ما وی وره اوس داسې یو کارنامه کول پکار دی چې د حمزه بدل په خلاص کړ غټ مسلمان مې وجلې دی غټ کافر وجل پکار دی د پیغمبر محبوب تر مې وجلې دی مقابله کې د پیغمبر خطرناک دشمن وجل غواړي دشمن به څوک چې د مړ کم چې د حمزه بدل په خلاص کړ یهودیان هم شته هغوی پسې لانه عیسایان هم شته هغوی پسې لانه منافقین هم شته هغوی پسې لانه مشرکین هم شته هغوی پسې لانه مجوسیان هم شته هغوی پسې لانه چا پسې لاړه واه واه مسیلمة الکذاب پسې لاړ د پیغمبر غټ دشمن وجنم چې د پیغمبر د غټ دوست او د محبوب بدل په خلاص کم وی هغه نیزګی چې حمزه مې پې ویشتی و په هغه نیزګی مې مسیلمة الکذاب په دې نامه وویشته او نیزه مې د شاته د کوناټو سره وویسته ما وی بس وحشي کار وشو مسیلمه چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده او د پیغمبر په ختم نبوت یې ډاکه غورځولې ده د ده نه غټ دشمن بل نشته ما پې د حضرت حمزه بدل خلاص کړ پته ولګېده حمزه بدل په چا خلاصوي په هغه چا چې په ختم نبوت ډاکه غورځولې ده ختم نبوت عقیده ماشاءالله شب قدر مرګرو شب قدر خلق خاصم نیکان زما ډېر خوښ دي شب قدر خلک مدرسې ډېرې دي شکر دلته تبلیغ والا ډېر دي دلته ګیرو والا ډېر دي دلته او د علما او تابعدار دي الحمدلله دا قوم او ختم نبوت عقیده کې خو د دوی جلسه همیشه کامیاب او کامرانه همیا صاحب ته ویلو مې ختم نبوت ته خل ډېر اوږد ځای وګوره او ښه ډېر ځای وګوره د شب قدر غیور مسلمات ما ته معلوم دی هر څومره غټ ځای چې ته پیدا کې د شب قدر په خلکو به دا ځای ډکېږي او تنګېږي به که خیر انشاءالله تکبیر شب قدر خلق کی یاد میں حضرت شیخ سے تفتیض نعرہ ہوئے نعرہ تکبیر تاج ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زمارونو او دا د علماء برکت دی الحمدلله تاسو کې جان پیدا کړی یادو ساتئ ورونو ګوره بعضې خلک یو پروپیګنډه کوي یروي ختم نبوت دلته څه قادیانان خو نشته دا خلک ولې دا ځای په ځای جلسې کوي دا یو پاټ روان دی قادیانان خو نشته تاسو پته شته چې څومره هغوی دننه کار کې لګیا دي په یونیورسټو کې لګیا دي کار کوي په کالجونو کې لګیا دي کار کوي په ډاکټرانو محنت کوي په انجینرانو محنت کوي هغوی خو ډېر لوی کار شروع کړی دی هغوی خو په بره سطحه لګیا دي پارلیمنټ کې هم په خلکو محنت کوي دې وخت کې علماو نه پکار دي چې قوم بیدار کړي علماو نه پکار دي چې د خلکو زړه کې خبره وردننه کړي چې څوک اغیار در باندې جال ونه شي او رانه دې ګډوډ نه کړي ځای په دې جلسې مقرر کړي د ختم نبوت خلک بیداره کړي د خلکو ذهن کې واچوي چې دا څه د غوره او د ناغوره مسله نه ده د عقیدې مسله ده او د خلکو ذهن کې واچوي دا خبره چې د رسول الله مبارک دا صفت د عقیدې سره تعلق لري او دا زموږ عقیده ده الحمدلله چې حضور پاک په ټولو کې اخري پیغمبر نه د هغه نه پس بل نبي پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي که خیر انشاءالله
بس اخیری یو خبره درته کوم، اخیری ستاسو دپاره کوم چې چا هم د ختم نبوت په عقیده باندې ځان ستړی کړي، محنت یې وکړه، خواري وکړه، پیسې ولګوله، دولت یې ولګاوه، هر څنګه محنت یې ختم نبوت له وکړه او دې عقیدې له ستړې ورکړه، د هغه مقام درته ښیي. د حضور پاک په زمانه کې یو سړی مخضرم ابو مسلم خولاني د حضور پاک زمانه موندلې وخت ملاقات دو شوی. تاریخ کې څوک اسود عنسی یادوي، خو راجح دا ده چې مسیلمة الکذاب راونیو. مسیلمة الکذاب هغه راونیو په یمن کې، او ته چا ورته وایي چې دا سړی خو د حضور پاک د ختم نبوت پرچار کوي دلته، او دغه علاقه ټوله مسیلمة الکذاب پسې نښتې وه. مسیلمة الکذاب هغه کس و چې د حضور پاک په زمانه کې د پیغمبر دعوه کړې وه. دی راونی وی زه خبرې کوم چې ته د محمد د نبوت خبرې کوې دلته صلی الله علیه وسلم. پیغمبر خو دی د غږ نه کو، بیا ورته وایي چې درې ځلې ورته ووایي نو ورته ویې زما میشن دا دی چې دلته د محمد د پیغمبر خبر وکړم او خلکو ته ووایم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر دی، او زه وی ته پیغمبر نه د تا ښه پېژنم او ته ما ښه پېژنې، ته رسول نه ته نبي نه. وی سزا به درکړم، خو داسې سزا به درکړم، داسې سزا چې یاد به وساتې، هغه محمد به دې هم رانه خلاص نه کړي صلی الله علیه وسلم. بقول دا هغه جادوګرو چې فرعون ته وی فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا، زه لاس پښتانه وی لاس د اخلاص او توره دې تیرا. نو مسیلمة الکذاب اور بل خو مضبوط غرغنډو والا اور یې بل کړ. ابو مسلم خولاني اوچت کو په هغه اور کې وغورځاو، وی دا دې ما اور ته وغورځولې، ولې زما نبوت نه منې، پیغمبري نه منې، او ته محمد ته صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر وې، درنه دې تا خلاص کړي. چې اور ته وغورځاو، اور الله ګلې ګلزار کړ. سيدنا ابراهيم عليه السلام اور ته نمرود وغورځاو، او الله اور ته وی انا رکوني بردن والسلام على ابراهيم يخشى. والسلام معنا معتدل، چې ډېر یخم نه چې تکلیف ولا ورکې، اقصې په اور ګلې ګلزار شو، نه اختیار وکړه. مسیلمة الکذاب ته چاوي چې دا خو روت د اور نه، اوس به ټول خلک وایي چې دا سړی په حق د اور یې نه سوځي او ته په باطل دا سړی د وطن نه وباسه. دې د یمن نه په مخه دې درمیان کې مسیلمة الکذاب مردار شو. د حضرت ابوبکر صدیق زمانه ده، دی ورسېد مدینې منورې ته جلاوطن یې کړ. جلال په مسجد نبوي کې یو ستن سره ودرېده، لمونځ کوي، نفل کوي. د بهر دا سړی چې راشي خلک یې پېژني. اوس که یو پنجابي راغی موږ ټول پېژني، شکل نه پته لګي. بلوچستان یو میلمه راغی موږ ټول د شکل نه او د جامو وغیره نه پته لګو. چې جمعستان ته ودرېده لمونځ یې کو، حضرت عمر پې پیښ شو چې دا خو د یمن څوک مسافر دی، شکل یې د یمن دی، جامه د یمن ده، ولا ورغی. ابو مسلم خولاني چې څنګه لمونځ خلاص کړه، حضرت عمر ورته وایي ملګري د یمن یې؟ وایي او یاره یو تپوس ته نه کومه. اورېدلي م دي چې مسیلمة الکذاب ظالم په خپل ژوند کې یو سړی اور ته غورځولې، اور پې ګلې ګلزار و، چې دا خبره ټیک ده، هم دې په خپله دی کړی. وی او بالکل ټیک ده، وی بالکل ټیک ده. وی تا هغه سړی لیدلی دی؟ حضرت عمر ورته وایي وی او وی ستا دې قسم یې چې سړی دې لیدلی دی؟ وی او وی ستا دې قسم یې چې سړی دې لیدلی دی؟ وی ته قسمونه سله راکړې، خو هغه سړی چې هغه اور ته غورځولې، اور ګولې ګلزار، هغه ستا مخکې دا دی ولاړ دی که نه؟ وی ته؟ وی او هله راځه بچی، اوچت یې که ښکل یې که، او حضرت ابوبکر صدیق له بوتله. وی ابوبکر یو سړی درته ښیمه، یو ناشنا سړی درته ښیمه. وی څوکه؟ وی هغه سړی درته ښیم چې د ختم نبوت د عقیدې په دفاع کې هغه اور ته غورځولی شوی دی، اور ګلې ګلزار دی، او د ابراهیم علیه السلام یاد کې خدای تازه کړی دی.
دا غسره نظر میں انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے والے لوگ انشاءاللہ جہنم کے آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، اور اگر جہنم کی اوپر جو پل ہے پل صراط ان پر یہ لوگ گزرتے ہیں تو انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی ان پر گلے گلزار ہوگا۔ پورا کوشش بکوے، محنت بکوے، خواری بکوے اور اجتماعات پر منعقد کوے، اور کم دیم دا ختم نبوت اور بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جلسی بھی شرکت بکوے کہ خیری، اور بیاد شب قدر چه سمر دوستان دی مولانا یاسر صاحب دی او داغی نور مرگری چه سمر دی اغی لپدی لو اجتماع دین اقداد مبارکباد پیش کوم۔ اللہ دستاسو دا ناس ترستل پخپل درگاہ کے قبول کی، او دا ذیل امیر مولانا حزب اللہ جان صاحب شو داغی چه سکم کابینه دا او چه چام پدے کے محنت کرے دا مونگ دا تحصیل مولانا صاحب دا شوراگو بابا جی صاحب بچے مولانا شمس اللہ صاحب دیا طول مرگری دوستان چه سمر دا خیرنت وی نبوت پتنگان دی طول دا اللہ عافیتون و برکات نصیب کی، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یو ذل درود شریف ہوا۔